इंशाअल्लाह कला च खालिद इब्न वलीद रضی اللہ تعالی عنہ هغه تبا لقب سکی خدل شو سیف الله ټول وای سجه سیف ستوي توری توي یعنی تور الله خالد ابن ولید احد کې د نبی علیہ السلام خلاف جنگیدل خالد ابن ولید په غزوه احزاب کې نقشې د جوړولې خلاف د سردار کونین کله چې حدیبیه مقام راغی حدیبیه کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سور لسو صحابه سره مشرکین مکه د پیغمبر علیہ السلام سره مذاکرات کول غختل خالد ابن ولید د 500 کسانو سره تور پلاس په اسفان غرب باندې را اوختلو ویل منګه د مسلمانانو پیغمبر سره خبرې کول نه غواړو موږ د مسلمانانو پیغمبر خلاف تور استعمالو جنگ کو موږ پیغمبر ختمو داغه نقشې جوړون کې انجینیر او کمانډر د مشرکین مکه او د خوانه سوګو خالد ابن ولید سوګو خالد ابن ولید سردار کونین علیه الصلاۃ والسلام د ماسپخین د مانځ ټیم راغی معاهده روانه ده خبره وشوي سردار کونین صحابه ته فرمایل راځي د مانځ ټیم دی ورونو د مانځ ټیم ته بتاس ټول کارونه رسته کوي خو منځ باندې رسته کوي منځ کوي منځ یو اهم عبادت ته منځ د اسلام ستندا منځ د اسلام د ملا تیر دی منځ په اسلام کې د انسان د سر اهمیت لري د انسان دولا سنا دوخ په مړی ارس بدن د دې ځن لاندې برابر دی خو سر نشتا د مسلمان ته د انسان ته خلق کامل انسان نه وي ناقص ورته وي او بیا خلق شکمنی د دې جنازه موږ د سړیو کو کمنګي د زنانو کو بیا پدې کې د فقهاو اختلاف ته هغه ځان ته مسله ده نو معلومه کې دا چې انسان ال انسان دی چې د هغه په بدن کې سر موجود دی کخپه نیوي بیا م انسان دی کلاسی نیوي بیا م انسان دی کدوړ لاسونه نیوي بیا م انسان دی کدوړ خپې نه بیا م انسان دی حتی تر دې کده دین امن لاندې نیوي بیا م انسان دی خو کده انسان سر نیوي بیا انسان هغه کې تعارف نشي کوله دا نر دی که خزه ده سرنګ دی جنازه به څنګه کیږي محترمو اسلام کې چې د چا منځ نوی برابر هغه مسلمان د امام شافعی په نسبت باندې نه دی امام شافعی وای چې څوک مونږ نه کوي دا مسلمان نه دی او خزه په طلاق ده چې مسلمان نشو خزه په طلاق ده دا غستاو زما د مذهب امام نعمان بن ثابت رحمه الله امام ابو حنیفه وای چې نه د لوی ګناهونو نه په لوی ګناه دروازه باندې دننه لاړو او منځ قضا دی راوړي او د الله نه د ډیر زیات استغفار غواړي او بیا دې د منځ قضا کې دونه ځان اوساتي محترمو مقصد می دا دی چې په اسلام کې اهم چیز هغه سره منځ دی نو سردار کونین صحابه ته وای چې راځي منځ کو د دوران کې چې سردار کونین منزله امامت کوي الله اکبر الله اکبر خوش قسمت صحابه دي چې د لاوارثۍ په وخت کې هغه مکه چې عبدالمطلب حفاظت کولو هغه مکه چې ابو طالب حفاظت کولو هغه بیت الله شریف چې د سردار کونین خاندانی خادمانو لیکن هغه بیت الله ته چې د يهود علماو د سردار کونین په کې شونډې خولولې اقا بیت الله ته نه پریدي نه برازي عمره ته بن راځي من احرام تړلې ورته وي احرام وګرځوي من عمره ته راځو عمره مو نه منو نو عمره کو تاسو سره هیڅ کار نه لرو حتی تر دې چې مونږ بیت الله شریف کې طواف داسې کو چې مونږ به سرونه لاندې وي مونږ به تاسو کورونو طرف ته نه ګورو مونږ چې عمره خلاص کو دارک براوز استاد سره شپم نه کو نه 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 مشرکین مکه ورته وای نه برازي زمون شرایط دي خبر روانه ده سردار کونین جمع توڑان شو خالد ابن ولید خبر درته کوم رونو د 500 کسانو سره
را ورسېدل. څومره کسانو سره دارک راغی چراغه دلته سبازي ونه وي وړې وړې ونه. خالد ابن ولید وای ما خپل کسانو تویل چې کله د مسلمانانو پیغمبر سجدي تخکته شو एकदम ور باندې حمله کوي چې په یو تور باندې تاسو 5 10 صحابه چې کوم دی هغه سټونه تینا وګرځوي. نعوذ بالله من ذلک. محترم خالد ابن ولید تور واغستا او توری ته وې داسې قتل چې اے توری نن په پتا باندې سر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جدا کو. رونو ګورې ورتا دې خبره ته خمو توجه شي. خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي وای چې کله مونږه دا عزم او اراده وکړه سردار کونین دا مونږ باندې سلام وګرځول دای اخیری رکعاتو چې نبی علیہ السلام مونږ ته ولیدل نو صحابه سره پټي څه خبرې وکړي او بیا منځله ودرېدل. صلات خوف د مازیګر مونږه ماسپخین وخت راوستو. مازیګر مونږ کوم وخت راوستو؟ استاد نوی رڼا والا خلق چې په اسمان کې اوریځو ګوري وای راځي دواړه به یو ځای کو. ورته ته جمع بین الصلاتین صورت نه خبر نه د جمع بین الصلاتین صورت نه هوته خبر نه دا هوته ځان نه عکس ته جوړ کړي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو ته فرمایي چې صلات خوف ته منځ بکاو او سلام وګرځو. خلق او ارادي ټکنری کې دې شي حمله وکي. او بیا نبی علیہ السلام چې اودرې دونو د جرأت او د شجاعت مظاهره وکړه. خالد ابن ولید وای من خپل کې مشوره کوله چې کوم لخر ما سره تلو ما سره خپل ملګری وران شو چا ویل نه مانځه کې په حمله نه کو به بخزل علی پیغور راکې تاسو خپل دشمن د مانځه په وخت کې والے بس اختلاف من کراغی. خالد ابن ولید وای والله زمادی پر رب ذل جلال قسم وی مال دغه وخت زړه کې راغل چې د پیغمبر امداد د غیب نه کیږي. ما ته پته ولګي دا چې د دې نبی سره غیبی امداد دی. زکا زما جماعت کې اختلاف نو اختلاف راغی. زما جماعت کې یوالو لیکن د پیغمبر دو خبر من کې اختلاف راوستلو 400 ویل نو بس زمون ملګری سره شاته لاړ. دې دوران کې ماته زما یو ملګری आवाज وکړلو چې اے خالد ابن ولیدا سب جواب ورکې زنانو د مکی تا خوول زب پدی تور باندې رنگ ویني د جناب رسول الله دا غي د ویني رنگ براوړ مسکسکه. خالد ابن ولید یو نو زور لاندې کې ناستما ما ویل چې اے خدایا که حبشی تزم نو نجاشی باچا تورزم. نجاشی باچا هم ایمان راوړې دے هغه د نبی علیہ السلام تابعدار خپل ضمیر ملامت کوم چالتا مزه. ما ویل که قیصر او روم باچا تورزم هغه خو يهوديان دي نصارا دي زب خپل دین او ایمان التپریدما دې ملامت کړم ما چې دام نکو. مالک مکی تورزی د مکی خلق بدر پورې خان دی به میوال کله مکی خلق دا پورې خان دی نو ته چا سره ملاويګا ما پنځم خبره می ذهن کې داراغلا چې زما دې قسم وی پلات او منات او عزا باندې چې دا پیغمبر جنابی محمد رسول الله بیوی صلی اللہ ما دا محبوب نم سره درود محبت سره وای ما تا انجکشن کی ملاوئی گا نا ما تبا ختمی گی ور سره محبوب علیہ السلام ذات اقدس بابرکت بانی درود دے دے روائی. حضور علیہ السلام مبارک تا مولی دل او ملگر را سره ولار دی ما والزما دی قسم وی پلا تو مننا تو عزابانے بیا میں او فرمائل زما دی قسم وی پر رب د جنابی محمد ابن عبداللہ بانے خلق ما تگوری اے
خالد ابن ولید ډېر عجیب خبر دی وکړه. ولید خپل رب ځان ته لات او منات او عزا ګرځولې دی او د مسلمانانو د پیغمبر رب دی ومنلو. وی ما قوم تا مجخفل ملګرو تا لخر تا مخراواړولو چې یاد ساتي د دین بعد الله د دین بعد زما پلاس کی ترا خلاف د جناب محمد رسول الله نراولی رب العالمین دی زما لاس ته چکل تر راضی خلاف د مسلمانانو د پیغمبر نو خدای دی زما لاس د حرکت نه وګرځي. ملګری را ته حیران دی لاړم یو ځکه مې ځان ته زندگی شروع کړم. زما رور دې داغه نامه د ولید ابن ولید ولید د ضرور دی. ها عربو کې دا دستور چې کله با یو بچی کی بہادریو خصفات ولیدل نو په وخت د زمانہ کې به تنوم بدلولو. نو ولید د خالد ابن ولید او د ولید ابن ولید د دواړو تماشا چوکړو دی. ولید باندې ډیر زیات رغو بیللو ویل بچی بس دا زمانہ ما تعالی کې خدلا. ولید ابن ولید هغه بچو چې لومبه ایمان په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیبیه نه لاړو د قضاء عمره د پاره چې کوم عمره قضا شوی و هغه د پاره د مشرکین مکه په اجازه باندې مکی مکرمه تراغه ورته ویلې شو چې ځان سره په پلان کې راولې نور خلق بن راولې. نو پاغه کې یو نامه د چاوا ولید ابن ولید د خالد ابن ولید ضرور نامه دا بزن سره راولې. اوس د اسلام سره حفاظت ته نو یو د پلان کې د مولوی صاحب سره ټوپک ګرځي. ما د ورځ یو مرګره مولوی صاحب مالجن ویره که زما باندې زبر سره ټوپک ګرځم مال ولی ما خو د چا نظم کنه د لاندې کړي وګوره کنه شیخ صاحب مال مړه اوس قارغه ته ګوره او د سر کې مزل ته ګوره. حضرت شیخ ما تاغه سره برابرې کدا سے عزت ما ته الله راکی زب بچو ته ما په کال په کال باندې یو سروي علالوي چې زمون پلار ته الله دا نعمت ورکو کله وای چې دا سه بہادر پیدا شو ما د دې مخې د زمکه نه لري کی رونو ما ول ټوپک د ضرورت نشته هیڅ ته ضرورت نشته. زما رب چې کله زما فیصله کړي نو ټوپک مونږ کې بنا بلکې بیا ډېر فوجونه تاوی خو ختم شي سره ما خپل ځان رب تسپارلې. زما رب د دنیا کې نن که څوک چا سره ګرځي د چا خدمت کوي نو هغه ور باندې ویره لازمه. لیکن اور یاد ساتي نن وخت کې د چا حفاظت آسان کار دی ګران نه دی. ګران هغه وخت کې لار مخالف اورور مخالف تر مخالف ماما مخالف کاکا مخالف چا بچ دا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو بس سیبا سکروټو تبي لبیک ویل چې راځي وس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول صحابه را جمع کړل. لا اعلان نه کوي چې پلان کې بزي پلان کې به ما سره زیاده سه نه وای. اعلان کوي اے صحابه کرامو ز قضاء عمرې تزما عمر ادا کوما دسو کسانو اجازت ما ترے لیکن لار دا تکلیف دے حملی د دشمن امکان دے لار کی سوک د سر قربان اولو تا تیار دی. عزیزانو ملگری د جناب محمد رسول اللہ اگا ملگری ندی چی توڑان دی شو منگ در پسی در روان نا ټول جمعہ د صحابو نو ډک شو. ارے او صحابی و یا رسول اللہ ز تیار ایمان ارے او صحابی و ز تیار ایمان. سردار کونین مبارک میں وہ فرمائل د سر خطر دا د انصار یو صحابی دے راغی سردار کونین مبارک تم ادرے دلو ورتوی فداک ابی و امی یا رسول اللہ زما ورزو تمنا دا آغدا چس تاصل لار شما
او ستا اوخو سرلی روغ رمټ راشي او زما بدن باندې د غشو زخمونه جوړ وي او په نیملار کې داغه خوانه وفات شو ته صحیح سلامت را ورسېږي زه د زخمونو د وجنه شهید شم زما شهادت ارمان دی صحابه د نبی علیہ السلام داسې خلکو اعلان وکړو په دې کې ولید ابن ولید رضی الله عنه مبارک دې فورن را پاسې دو وای چړل و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دا یقین دی چې تاسو سره ټول مدینه منوره ټول تیار دي خو زما یو درخواست دی او زما دا ارمان به پوره شي کله ځان سره بوتلم نبی علیہ السلام ورته راځه بس ولید ابن ولید د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره راغی نور خبر سره د دې درته کوم د خالد ابن ولید په دې ولید ابن ولید چراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وای چې اے ولیدا تلاش خالد وګورا ټول خلق نو ولیدل خو خالد ستارور مې ولیدلو یو ور چیرته دی ولید ابن ولید رضی الله عنه مبارک لاړو چې لاړو هر طرف ته تاسو نو وکړل کور نو ورته جواب ملو شو چې کله ستاسو پته ولګیدا چې مسلمانانو پیغمبر را روان دي بس هغه لاړو ډېر تلاش نبی علیہ السلام مو پودم خالد ابن ولید وګورئ خالد ابن ولید رضی الله عنه ځان چې تلری پناه کو نو ولید خط ولیکل خپل ورورتا او خط بند کو عربو زنانو کې امداد دستورو چې ورته بدی ول دا امانت لاکی ته ورسوا هغه د کورونو او د اربونو خیانت به نه کولو خیانت به نه کولو په عربو کې دا د پوخانه او دستور روان دي استاد سے وای دا چې موږ کمل ته مزدوري کوو موږ سره خدا چل کوي دا عرب خو نه دي رونو هغه عرب دانه دي ګوریات ساتي دا ټول ملاوت ته وسمم څه زمونږ نه تللی دی او څه د بل نه تللی دی ما سره مرګره ملاو شو په جنت البقیع شریفه کې صاحب خبرې شروع کړه ما ولدا چل له رورا ما ورته نو مو سومالیا به د لغمان علاقې زمونږ او یا به د کونړ علاقې او یا به مال زید د 400 زمونږ دغه علاقې او ما الله دې چل چې ځان عربي مو جوړه واسبه عربي خو عربي نه نو به پوښ به سره پښتو شروع وې څنګه دی په جندر ما ولدا چل چې زمونږ استاد خبرو کې پوره فرق دی نه زه په لباس باندې سره عربي کېږي نه عرب خو عرب دي د عرب به د خبرونه کوي ګوره نبی علیہ السلام وی عربی ما خاندان میں عربی دے او د جنتیانو زبان به عربی نو عرب دا عزت او احترام وساتو ولید تخت زنانو ته پرې خو دا خالد تور کې زمارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لال المدینه منوره خالد ابن ولید چراغ کورتا نبه وته نبه بیت الله شریف تتلو نبه چا سره مړ ژوندې کور باس الته خلق چې خبره به یو پر به مکه خبره دا دنیا ور باندې خلق ستړي شو خو دی ول نه بس خط ورته ورکو چې دا استا رو را کړو دا خط ور چې خط کولاو کو نو خط کې ورته لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله نبات اے مخیار انسانا اوس پورې د تمام انسانیت خوونه او عادتونه بدل شو اے زما ګران او مخیار اورا ستا ذهن ته وری د اسلام کلمه کته کیږي نه کم سیس تعالی مانع دی او بیام درته داسې زیر در کوم چې اوس درته موقدا د سی وخر روان دی چې بیا به ورته راځي او په قطار کې به ودرېږي لینډ کې به ودرېږي او ټیم باندې ملاويږي کې دې چې ستاسو ایمان راوړو ته به ټیم درکې اے رورا زر تر زر مدینه منوره ته ځان را ورسوا زدم په انتظار او امام الانبیاء دم په انتظار دی ټول وای صلی الله علیه وسلم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ خطر واغستو جبکہ کی خدا زنانو تا فرمائی مالا زماد سفر انتظام کے اے خالدہ چیر تروانے وے فرمائل یا بخالد ابن ولیدہ د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ کی داخل اخلی او یا بد مدینی منورینا
داغی زندگی او د مکی مکرمه نه داغی زندگی جدا شي، چې ته حیوانات تبلال شي، چیرته زناور سره وسیږي. ټول خاندان حیران دي کله چې د مکی مکرمه نه روانيږي. د خالد ابن ولید یو خوا ډیره مزیدار وا او خباندې سور دے مخیتے قوم ملگری رالل ورتوی اے خالد ابن ولیدا ستا عادت خدا سے نہ دے تو خزان سر خام خا کسان بوزے او تچرت پوخ باندې سورے نا مگر چی پچا باندې حملہ کے نن پوخ باندې سورے ستار تند کی او کولا معلومی گی ډیر خوشاله خوشاله صد خوشاله خبر ملاو دے ورته او فرمایل خالد ابن ولید با سټیم بعد پارم د مدرسې د جناب رسول الله والی اے خالد ابن ولید سمیتا سر پارما جب پہلاس لولو وے فرمائل اے خلقا دا پارم دا داخلی دا مدرسی دا جناب رسول اللہ دے زمادی پر رب ذوالجلال قسم ہوئی زما حضرت دا خبر اللہ قطع کرے دا خالد ابن ولید لار مدینی منورے تو ارسے دلو قبیلی تلاړلو چې د خالد ابن ولید د مشرکان دور کې هغوی سره معاهده هغوی ورته مخې ته رال استقبالیه ورته وکړله ورته وی اے خالده زمون کلي ته راتلل دې راغ خیر او برکت وګرځېږه څنګه راغلی تا خود عادت دانو ته خو به ځان سره خلق ګرځې خلق به دې ځان سره راوستل خالد ابن ولید ورته وفرمایل ما ته وښایې د جناب محمد رسول الله د ملاوېدو طریقه څه ده هغوی حیران شو دا څه وایي سره ورسره ملاوېږي خیر خو دی وایي بس خیر دی خدا راته ووایي چې بس هغه سره ملاوېږم د هغه د ملاوېدو ورته وایي هغه سره څرنګه ملاوېږي وایي یاره تاسو ما سره څه بحث مباحثه کوئ زه هغه سره ملاوېږم د چا په واسطه ورسره ملاو شم هغې کې ورته یو د قوم مشر او سردار را پاسېدو ورته وایي اے د ولید بچوړیا اے خالده ستا دا اراده ما ته خطرناک ښکاري خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی تاسی سر شپه کوما کلی چې شپه وکړله سار را پاسې دلو ورتوی تاسو راته مشوره را نکړله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره را ډارک راغی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باغ کے پروتے سکے پروتے سر مبارکی لگولے دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د مرگ دورز پورے نہ پسملاستو کے نہ پگرزیدو کے شاد جناب رسول اللہ طرف تا اڑول ندا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د پروتے کور د جناب رسول اللہ تگور عزیزانو اللہ دی منتدغ ادب را نصیب کی اوس خو زمون شاگردانی اغاز ابلوی مفتی اعظم د زمانے جوړ شي علیہ خلق یہ لکه د خدای بنده پوز خدای تما پاک کړل لکه حیا ادب ځان کې راواله بے ادب طالب یاد ساتي ګورئ که بے ادب مقتدی او که بے ادب طالب یاد ساتي شاه ولی الله رحمت الله علیه وی ایمان تیری دل داسې دی لکه د غونو په ځنګل کې چې سړی دی او جامي بچو ساتي بس ساتل کېږي ناغوی د بے ادب مقتدی او بے ادب شاګرد ایمان داسې پاتې کېږي بس لکه څنګه چې دی غونو کې دا جامع پاتې کېږي او دا تار پاتې کېږي د څنګه دا ایمان دل د پاتې شو ورونو د پیغمبر صحابه چې بیعت کړي نو د ادب مظاهره دا کړي ما د چاول تصوف دلیل سره مال تصوف دلیل هغه زندگی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپل مرشد د خپل استاد د خپل آقا د خپل مولا کور ته بلار ابن توکي دا استاد دیوبندانو مشرانو طریقه ده عزیزانو ابو بکر صدیق ودره
کور د جناب رسول الله ته مخ دی پړیر عجیب انداز کې خالد بن ولید راغی ګوره یاد ساتئ چې کله ارادې د زړه بدلی شي دا خو برنه به فیصلې دي به به د خدای داسې حرکت درنه نه صادروي چې د بل سړي په کتو د هغه در نظر تور شي. خالد بن ولید راغی او داسې ډډې ته کېناستو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ګوري نه لکه چې سړی ودی نو هغې ته به اشاره واړوه هغې ته به نه ګوري انسان دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں وددے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا عاشق کو خوب آرام کئی خالد ابن ولید ورتناست ناگہان دا ابو بکر صدیق زیرا عبد الرحمن بن ابو بکر راگ یا بلیو صحابی راگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے عاشق توئی پاسا بے مبارک سر ورتلاس لگولو ابو بکر صدیق را پاسیدلو چې ویر دلو خالد ابن ولید ناستے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا خالد ابن ولید را اوچت شو ورتوی اے ابو بکر صدیقا اے جنابی محمد رسول اللہ دغار سور یارا د ہجرت ملگریا ما پی جنی کنا سیدنا ابو بکر صدیق ورتو فرمایلو ولینا اے خالدا راتل دی مدینی منوری ته مبارک شه غاړه ورته ورکړلا ورتوی اے خالد ابن ولید څنګه مدینی منوره ترال ورتوی اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ماد امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم بلاو دیر خلولنا او جاری ولی خالدہ ملاویگم دا سرداری کونین سراو جاری خالد بن ولید درود شریف اللہ خالد بن ولید ولی روان د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتی ستاس خاندان کے خدا شہنشتا ہو تو خجاری اور کسا ولید تواس کن ستارور تچاگاش نا 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 ولید مراوال سوک در تراولم خیر ولی ورطوی کدا عمر رضی اللہ عنہ راتا پیدا کندا بدیر لو احسان عمر رضی اللہ عنہ چویل دل بلال رضی اللہ عنہ مبارک آو حضرت علی کرم اللہ وجہو دوار را روان دی نو ولید و علی سے خو خالد ابن ولید خو سرے و بل سرلو دکڑے علی کرم اللہ وجہو چولی دلو وردرانی زیشو اے خالدہ راسر ملاوے گا مان لرے نہ ادرے گا وردوی اے ابو طالب سے بچڑیا نن خالد تا د خالد په نظر مګورا نن خالد تا په نظر د غلام د جناب رسول الله وګورا اے بلال تو سردار د خاندان د ټول حبشوی زمون سردار نن زما په غاړه کې زنجیر واچوي نن د غلامۍ پړې زما غاړه کې واچوي او ما سردار کونین تبوز عزیزانو خالد ابن ولید یو طرف تا ابو بکر صدیق را روان دی بل طرف تا علی المرتضی را روان دی بل طرف تا بلال حبشی رضی اللہ عنہ را روان دی ورته اے ابو بکر صدیق یو ارمان می دادے چې ما سره عمر ملاو کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پسی سڑے اولی گلو عمر فاروق راغ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق توی اید خطاب بچڑیا اید اسلام تری اید اسلام دملا تیرا
नन बजमा इस्लाम कबूली कना। उमर रदी अल्लाह अन्हु तो फरमाइल वलेना खालिद इब्ने वलीद सहाबो में इसके रवान दे कले च हुजरी द नबी अलैहि सलातो व सलाम तेरे सीदुलुश खालिद इब्ने वलीद शाह तो वलार दे अल्लाह दी गुरी सहाबई कराम और तो उड़ान दिशा सरदारी कौनन मुबारक में दो कोरा उवतलो अजीजानो अबू बकर सिद्दीक तो इलारा का ए उमर लारा का, ए अली लारा का, ए बिलाल लारा का। वली जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अल्लाह इद खालिद इब्ने वलीद ईमान मुबारक ज़माद खानवर का। ए खालिद इब्ने वलीद मुबारक दिशा खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदरसे द जनाबी रसूलुल्लाह की इम्तिहान वर्की अबू बकर सिद्दीक ते फरमाए द ईमान दरोड़ो द पारा कम कम शर्तु नदी कम कम शर्तु नदी आगे वर्तो फरमाए लुम्बे शर्तावे कत बज़ाहिरी परितई बांधे खिरन यो के खिरन ने गुलाम बिवा खालिद इब्ने वलीद वल्लाह कि द मक्की न रवान शवम तरदे से पूरे मां 21 ज़ल्फ अबू बादिलाम बली दी और हर ज़ल्लम बो सर बिदा खबर करे कि अल्लाह मा जर जर गेगे द जनाबी रसूलुल्लाह तो रसवा खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि कलम मक्का मुकर्रमा फतह शवा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अवे कि कम खलक खालिद इब्ने वलीद सर मिलावी की बेद मंग तराजी खालिद इब्ने वलीद बोर्ड पारम डकवलो आदिजानो पारम की बेसिलिकल लुम्बई खबर अदावा कि तकम दरबारी नबूवत तजी दागी बे पूरा एहतराम और अदब साथे दागी बे पूरा एहतराम और अदब साथे वरे के बेअदब हरकत वरदन नशवी नु पसे दे बांधे कि मुसलमान को नहीं बल्कि फौरन बदल बांधे अल्लाह दा कहर काने रा ओगरजई करे नो अजीजानो खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान दरोड़ो और सरदार कौनैन मुबारकी वर्कड़ा और बे पैगंबर अलैहिस्सलाम तो फरमाए ए खालिदा स्ता फजरस अरमान दे वे फरमाए लुम्बे अरमान में दादे जिसे कुरान करीम सदकम तो खालिद इब्ने वलीद उस्ताद आगा अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे अगसर बनास्तु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्तवेल ए अबू दरदा दा जमा ढेर नजदीक रिश्तेदार दे और ताला पता ला जदे तो खुदे लक़ब वर करे जमा तुरा अली शेर खुदा दे जमाज मरे अली शेर खुदा दे और द अल्लाह मरे और द अल्लाह तुरा अगर खालिद इब्ने वलीद दे